ها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما. پرون سبق کې منګه محسنات لفظیه هغه شروع کړو او موږ هغه لفظي سوزونه چې داغه د وجنه په کلام کې حسن او خلا پیدا کیږي. نو پرون سبق کې منګه تشابه الاطراف له تشابه الاطراف دې ته ویل کېږي چې او نثر کې یا په شعر کې نو چې نثر نو پای کې دا جملې یو دو جملې د یو جملې اخر او د بل جملې اول او که شعرونه نو د یو شعر اخر او د بل شعر اول دا برابر وي د تشابه الاطراف وي. بیا دویم نمبر منګه ویلو جناس دې ته ویل کېږي چې دو لفظونه د یو بل سره په نطق کې خو یو شان دي وي په الفاظو کې خو یو شان دي او په معنا کې چې نه دا بدل وي. او بیا د جناس په دوه قسمه جناس تام جناس غیر تام. جناس تام هغه ته ویل کېږي چې په هيئت په نوع په عدد او په ترتیب په دې سلور څونو کې دا برابر وي. او دا جناس تام په سلور قسمه باندې متماثل چې دوانه د یو نوع نه مستوفا چې دوانه د جدا جدا نوع نه متشابه یو مفرد بل مرکب خو د دوانه په لیکلو کې یو شان دي او مفروض چې دوانه یو مفرد بل مرکب خو لیکل لاګي جدا جدا. نن سبق کې منګه غیر تام وایو. جناس غیر تام هغه ته ویل کېږي چې هغه د یو بل په دې سلور سوزونو کې په یو کې بدل وي. جناس تام هغه ته وایي چې په نوع عدد ترتیب او په حروف کې نوع هيئت نوع عدد او حروف تعداد په دې کې چې نه دا برابر او جناس غیر تام هغه ته ویل کېږي چې په دې سلور کې په یو کې جنن دا بدل وي دی بلنه. بیا دې دا په شپږ قسمه باندې محرف مطرف مذیل مضارع لاحق او جناس قلب. په آسانو الفاظو کې داري محرف دې ته ویل کېږي چې دوانه لفظونه چې دا په هيئت کې چې دا یو شان دي هيئت د حروف نه نه دا به بدل وي. هدا بیا لګل کې جبۃ البرد جنۃ البرد نو الفاظ یو شانی خدا دا الفاظ بګی دا غری بدل دي. الفاظ بګی به یو کې جیم راغله په بل کې ح راغلی دا په یو کې نون راغله په بل کې با راغله دا ټکی په کښته کوټه کې یو لفظ له بل لاندې ده. مطرف او مذلیل یو شان دي. مطرف دې ته ویل کېږي چې پای کې زیات حروف راغلي. مذلیل ما ته ویل کېږي چې په یو کې کم بل کې زیات حروف دي. خو په مطرف کې دا خبره ده چې عدد د حروف بدل وي او زیادت په اوله کې راغلی وي او مزیل دې ته ویل کېږي چې دوه حروف او په دې کې یو حروف کمی په بل زیات وي او دا زیاتواله په اخره کې راغلی وي. او مزیل کې زیاتواله په اخره کې راغلی په مطرف کې زیاتواله په اوله کې راغلی. او مضارع دې ته ویل کېږي چې دوه حرفونه مضارع او لاحق یو شان دي او لږ فرق دی په دې. مضارع دې ته ویل کېږي چې دوه حروف د یو بل سره بدل وي خو هغه بدل حروف د مخارج په اعتبار سره یو بل ته نږدې وي. مخارج په اعتبار سره یو لکه وهم ينهون عن وينهون عن. او لاحق دې ته ویل کېږي چې دوه حروف د یو بل نه دا جدا وي او هغه جدا حروف د یو بل سره مخارج نه دا د یو بل نه لري وي مخارج لري وي. او جناس قلب دې ته ویل کېږي چې ترتیب د حروف په کې بدل وي. لکه په یو کې چې یو مخکې په بل کې او وروسته په بل کې وروسته په بل کې په دې کې مخکې وګوره وته څه غیر تام او جناس غیر تام. جناس غیر تام څه ته ویل کېږي مختلف فی واحد من الاربعه المتقدمه چې دا څلور چې کوم مخکې ذکر کړل شول عدد ترتیب حروف عدد ترتیب نوع او هيئت چې په دې کې په یو کې جننده جدای دی بلنه. او د دې څو قسمونه دي شپږ. محرف څه ته وایي ان اختلف لفظه في هيئه الحروف فقط چې صرف لفظونه جنن دا په هيئت د حروف کې جنن دا بدل وي. هيئت د حروف لکه جبۃ البرد جنۃ البرد نو وګوره دلته په یو کې جبۃ البرد جنۃ البرد نو په یو کې برد راغلی په بل کې برد راغلی په یو کې جبا بارا په بل کې نون راغلی دی. معنی سره جبۃ البرد دا وړی هغه جبا دا وړی جبا جنۃ البرد دا یخنۍ د پاره ډال دی.
د یخنۍ لپاره سره ډال. نو ګورل لګي جبه او جنه. نو جبه چې نه دا جبې ته او جنه ډال ته وي. بورد دغه ته ویل کېږي وړی والا او برد چې نه دا یخنۍ ته ویل کېږي. ومطرف مطرف څه ته وایي؟ ان اختلف فی عدد الحروف فقط چې په عدد د حروفو کې چې نه دا یو بل نه بدل وي، یعنی په یو کې کم حروف په بل کې سوي زیات وي. خو وکانت زیادت اولا زیادت پس کې ان کان فراقنا داولی کې غا نشته په دې کتاب کې دی بشرا والا کې نشته په بلکې پتہ نه نشته کې نشته. ان کان فراقنا مع الصبح بدا لا اسفر بعد ذلك صبح ابدا. ان كان فراقنا مع الصبح ابدا ان كان فراقنا مع الصبح ابدا نا مع الصبح بدا ان كان فراقنا مع الصبح بدا لا اسفر بعد ذلك صبح ابدا. د اخر طرفه په حاشیه کې دریم نمبر کرخه په حاشیه کې د اخر طرفه دریم نمبر کرخه ویلی دو معنی لري ان كان فراقنا مع الصبح بدا کچرته د سحر کېدو سره زما او زما د محبوب په منځ کې جداواله راځي جداواله ظاهري. ان کان فراقنا کچرته وی جداواله زمونږه مع الصبح سره د سحر نه بدا کار کې ظاهري. نو لا اسفر بعد ذلك صبح ابدا. نو الله دې سر نړو سحر کې نه همیشه همیشه ویا سحر دې الله پاک روانه کوي. نو دلته کې ګوره بدا او بدا یو شان دي کنه، خو په یو کې بدالی کله په لاولنی کې او په دویم مصر کې ابدا ده. نه یو په یو کې حروف کم دي په بل کې حروف سیوا دي کنه او زیاده دي پس کې ده په اوله کې ده. پوه شو مې معنی؟ نو دې ته څه متعرف ان کان فراقنا مع الصبح بدا کچرتوی ساحه کچرتوی دا سحر کېدل زما او دا په منځ کې جداواله ظاهروي. بدا معنا ظاهروي. لا اسفر بعد ذلك صبح ابدا. نو سحر دې نشي د دین ورستو چرته هم سحر همیشه یعنی الله پاک دې دین ورستو چرته سحر راونه کوي. او ومزيل مزيل څه ته وایي؟ چې مزيل هم د قشان دي چې په یو کې حروف کم او بل کې حروف سیوای لیکن ان كانت زیادت اخرا د اخرینی زیاتواله جنده په پس کې وي په اخر کې وي. لکه شعر دی چې يمدون من ايد عواصن عواصمي تصول باسياف قوازن قوازبي. ويقول عواصن وعواصم یو شعر خو بل فهم کې په اخر کې میم سیوا ده او بل کې قوازن قوازن قوازب قوازن قوازن به یو دي او زیادت پاکه په اخر کې راغله په یو کې باشته او بل کې باندې نشته نه. پوه شئ سریږي پکې یمدون مد یمد مدن په معنا راکاغل ايدين لا سنا ید مفرد ايدي لا سنا جمع. عواصن د عصا جمع د لخت ته ویلېږي امساتا عصا. عواصمین عواصمین د عاصمتون جمع ده حفاظت کوونکی. تسخول باسیاف قوازن قوازبین تسخول اسخال يسخول په معنا حمله کول. باسیاف اسیاف جمع ده سیفون مفرد ده توري ته وي. قوازن د قاضیه جمع ده فیصله کوونکی فیصله کوونکی توري فیصله کوونکی توري. او قواذب د قاذبه جمع ده کټ کوونکی توري کټ کوونکی توري. لکه پوه شئ عواصم دا عصا جمع ده لخت ته وي. عواصم د عاصمتون جمع ده حفاظت کوونکی. تسول کې اسقال يسول په معنا حمله کول. اسیاف جمع ده سیفون مفرد ده. قوازن د قاضیتون جمع ده فیصله کوونکی. او قواذب د قاذبتون جمع ده کټ کوونکی توري. يمدون من ايد عواصن عواصمي تصول باسياف قوازن قوازبي. يمدون من ايد ويدو د جنگ د پار خپل لاسونه وګدوي. عواصن چې هغه په دشمنانو باندې لخته همسا چلونکي وي او عواصم د خپل ملګرو حفاظت کوونکي د خپل ملګرو حفاظت کوونکي. تصوف باسياف او دو حمله کوي د داسې تورو په ذریعه سره. اسیاف دغه موصوف ته حمله کوي د داسې تورو په ذریعه سره. قواصن قوازن
چې هغه د هلاکت فیصله کوونکی وي قواذبی او کټ کوونکی وي د کټ کوونکی تورې الکه پوښتنه به دی باندې نو دلته ګوره عواصین او عواصم او قواصین او قواذب دا چې نو په اخره کې زیادت راغله په یو کې او مضارع څه ته وایي نو ما تاسو مضارع او لایق د دوه یو شان دي چې دواړو په حروف بدل وي خو په مضارع کې دا حروف چې دا غیر متباعد المخرج وي مطلب مخرجونه یو شان دي او په لاحق کې مخرجونه جدا جدا وي او مضارع څه ته وایي ان اختلف في حرفين غیر متباعد المخرج چې غیر متباعد المخرج چې د دوه حرفونو په منځ کې اختلاف وي خو غیر متباعد المخرج وي یعنی مطلب هغه د یو بل مختلف حروف دي نو دا هغه مخرجونه یو بل ته نږدې وي لکه وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون ها او حمزه دواړه د مارای داخل نه دي وهم ينهون عنه او دا کافران من کوي خلق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وينأون عنه په خپل من کېږي داغنه ولاحق ان تباعد او لاحق دې ته ویلېږي چې د حروف په منځ کې اختلافي او هغه اختلاف د سوي چې لکه مخارج دی ولې جدا جدا وي لکه الله فرمایي وانه على ذلك لشهید او دو په دې باندې گواه دي وانه لحب الخير لشديد او دو د مال په محبت کړي زیات سختي نو شهید او شدید نور الفاظ یو شان دي خو په یو کې هر هغه او بل کې دا لاغله او ها او دال دی بل نه بعید المخرج دي وجناس قلبنا او جناس قلب څه ته ویلږي ان اختلف في ترتيب الحروف فقط حروف کې یو شان دي خو صرف ترتیب یې ګډوډ وي کنیل ولین لا ولین لکه نیل او لین نو یو شان دي حروف په یو کې نون یا لام دي په بل کې نون یا لام دي او په یو کې لاول نون دی په بل کې په اخره کې نون دی په یو کې په اخره کې لام دی په بل کې په لاول کې لام دی وساق وقاص نام یو شان دي حروف دي او په ساق کې سین اول دی او په قاص کې سین اخر دی نیل ته وي لین نرم ته وي او ساق پندای ته وي او قاسین چې دا قساوت کوون کې ظالم شخص کم چې سخت وي د زړه په اعتبار سره یلکه پوهه بشوي یاد بشي نه وړو